أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. دا سورة المنافقون دي مدنی سورت د هجرتنا وروسته نازل شوی دی. په ترتیب نزولی کې دا د سورۃ الحج نه وروسته نازل شوی دی او 104 نمبر سورت. د دې سورت مرکزی عنوان چې کوم دی نو د منافقینو علامات بډاګه کول دي چې منافقین څه شي نه دي او دغه منافقینو لپاره زجرونه او رټل چې تاسو د لپاره دا کارونه پکار نه دا غیر اخلاقی غیر انسانی کردار تاسو د لپاره سمون نه خوري برابر نه دي. د مخکینی صورت سره مناسبت دا ده چې په مخکینی صورت کې د مکه سره مناسبت دا ده چې مکه ترغیب ذکر شي او انفاق فی سبیل الله ده چې الله تعالی په لار کې خرچه وکړي. نو بده ځکه کې منافقین او د خرچې نه په خپل هم خرچه نه کوله او د خرچې نه به خلک منی کاوه چې الله په لار کې پیسې مړه کوي ضرورت ته نشته او بده باندې به اعتراضونه کول چې دینی مرکزونه جوړول دغه شان د کې جهاد لپاره اسباب دستی سریع غزوی ولې د ضرورت نشته پیسې به کې رساله باندې نه کوي خلک به منی کاوه کورون ته بسیتل چې دا کار مکوي او کوشش پیدا و چې انفاق په سبیل الله د اسلامي نظام د غلبې د مسلمانانو ترقې لپاره چې کوم چنده کیږي باقي باندې به د منافقینو بیسا به اعتراضونه کول به نو بده ځکه کې زجر د منافقینو د لپاره چې دی به انفاق په سبیل الله باندې کوم اعتراضات کوي کوم انکار دي نه کوي نو هغه د لپاره برټل ذکر شي. نو مخکې انفاق په سبیل الله ترغیب او ذکر کې د انفاق په سبیل الله انکار کوونکو د لپاره زجر شي. مرکزی عنوان هم د دې دا دی چې منافقین رټل او د هغې علامات پټاګه کول شي. الله تعالی فرمایي اذا جاءك المنافقون هر کله چې راشي تا ته منافقان خلک قالوا دی بوای نشهد من گواہی کو انك لرسول الله چې یقینا ته پیغمبر د الله ای. د منافقین یو نه خدا د ښکار وتا تا بده خبره باندې گواہی کوي چې ته د الله پیغمبر ای. نشهد ټکه به استعمالای نشهد د شهادت گواه ته وي او گواه چې کوم دا ندی ته ویل کېږي چې د زله او د خلی اقرار یوي او د سره قسم هم موجود دی نه شهادت لکه سره گواہی کوي چې قسم نه خوړل او شهادت کوي نو هم د په قائم مقام د شهادت ته چې ګوي د قسم او دغه شان د کې یو سره گواہی کوي پړه کې یو څه د خپل باندې برسري نو دغه د شهادت تعریف کې نه راځي بیا د غداری ده او دغه شرعي چې کوم شهادت د غیب مصداق نشو د منافقینو علامات چې په اصل حقیقت یو شان د کې او خپل باندې د هغه ترجمانی بل شان د کې کوي بل شان د کې وي او دې ځکه کې د منافقینو منافقت دا دی د منافقینو تعریف او یو علامه ده چې د نبی عليه السلام د رسالت نه انکار کاوه رسالت نه مانو منکر دي او جن مخ ته براله نو ان نشهد انك لرسول الله من گواہی کو چې د الله پیغمبر یعنی دی مطلب دا چې موږ به خبره قسم خورو چې زمنګ د زله او د خلی اقرار هم دغه د الله پیغمبر او د سقونه دی خبره سره د سره ماننه والله يعلم انك لرسوله دا ادخال الهی دی بل مضمون دی الله تعالی وینا چې بده خبره خو الله په یوه چې یقینا ته د الله پیغمبر دی چې کوم خبره کوي د الله په یوه چې د پیغمبر ته یې او دا څنګه د جمله معترضه هم وي د سوال جواب سوال دا دی چې په رستانه جمله کې کوم ذکر کیږي چې والله يشهد ان المنافقين لكاذبون الله تعالی کوي چې منافقان خلق دروغ وي نو منافقین وسویل چې انک لرسول الله ته د الله پیغمبر نو دا خبره حقیقت کې رښتیا و دا دروغ نه و نبی رسول الله د الله پیغمبر وو او الله تعالی وجدي دروغ وي دروغجن دي نو دې خو بګنی دا معنی چې د نبی رسول الله پیغمبر نو دا معنی دې سوال ختمولو د پاره په ماس کې ذکر شو چې والله يعلم انك لرسوله په دې خبره باندې الله په ویږي چې یقینا ته د الله پیغمبر یې دې خبرې نه پینشته د پیغمبر یې خو منافقین دروغجن دي ګوره منافقین رښتونی نه دي
منافقین بیا څنګه دروغجن شو په دې کې دروغجن شو چې دی وایي چې من گواہی کو او شهادت دې ته ویل کېږي د زړه د خپل خبره وایي او دوی د زړه د خپل خبره یې ونه ده دی په ځل کې نه مری په ښکارا باندې دوکې د پاره وایي چې بس پیغمبري نو دی په لفظ د شهادت کې دروغجن دي په دې کې دروغجن نه دي انک لرسول الله په دې کې دروغجن نه دي خو په لفظ د شهادت کې دروغجن دي ځکه شهادت تعریف دغه نه دی اتخذوا دین ولیدی ایمانهم قسمون خپل جنتن پشان ډال باندې قسمونه خوري گواہی کوي شهادت استعمالي چې قائم مقام د قسم دی نور قسمونه کوي چې موږ مسلمانان یو او دا قسمونه د ډال په تور استعمالي څنګه ډال په تور باندې کدا قسمونه ونه خوري مسلمانان په خبر شي کافران دي منافقین دي به خو وجنی پرې دینه او آسن به وباسي کم از کم جلاوطن خو به کی چمړې نه کی جلاوطن خو به کی نو دا قسمونه او چالاکیان ډال په تور باندې استعمالي چې مسلمانانو مجاهدینو د حملونو محفوظ پاتې شي د هغوی د غریب نه بچ پاتې شي حقیقت کې دوی مسلمانان د سره دینه پس ودوا عن سبیل الله نو دوی بن شوي د الله د لارې نه اسلام نه راوړي مطمئن نه دي زړه وسره دی او د مجاهدینو او د صحابه کرامو د حملو نه ځان بچ کړي د قسم درو قسمونو سره الله تعالی فرمای انهم ساء ما كانوا يعملون یقینا ډېر بد دي هغه چې دوی کوي دوی چې کوم کار شروع کړي دا ډېر بد کار دی چې قسمونو باندې ځان بچ کوو د اسلام سره پټه په خد دشمنی سات ښکارا وایي چې قرآن منم زه پیغمبر علیه السلام منم اسلام او شریعت منم خو مسلمانان او خاندانی مسلمانان او بیا د اسلام پورا دشمن اوسېږي دا کار ډېر بد دی اوس دوی دا داسې ولي کوي د الله تعالی د پیغمبر واز نصیحت د قرآني تعلیماتو کې دننه دومره کلک باغیان څنګه پیدا شو نو وجه دا ذلک بانهم آمنوا دا په دې وجه دی ایمان راوړی دی یو پیر ثم کفروا به کفر کړل ایمان نه بعد بیا کافران شوي او د ایمان نه بعد کفر کول یا سره د علم نه د قرآني شرعي مسالې مخالفت کول د ضد په وجه باندې چې مسله باندې د خپ وي شوی خد د علم د زیاده خو ضد کې اجنه منم پلان کې ویلم د سره نه منم نو د ضد د وجه نه الله تعالی د انسان مړ باندې یو مهر ولګي او دغه مهر چې کله ولګي دغه نه بعد بیا د صحت ته ورسېږي چې حق او باطل منځ کې فرق نشي کولای به خراب شي نو دی په اول کې حق او باطل پیژاندو دی اسلام قبول کړو بیا په ضد کې رااله او واپس یې کفر وکړ هغه کفر د وجه نه دوی د زړونو الله تعالی نورانیت ختم اوس حق او باطل د سره معلومول نشي نو هغه ضد باندې کلک روان دي حق پیژني نو په دغه لار باندې ذکر روان شو نو پیغمبري وازونه نصیحتونه به ذکر سر نه کوي نو ذلك بانهم امنوا تبدي وجه یقینا دوی ایمان راوړل دي ثم كفروا به کفر کړل فتوبع على قلوبهم بیا مهر لګیدل لري په زړونو باندې او کوم مهر چې ولګي باقي ختم الله على قلوبهم کې باسر شوی ناغینه بعد بیا انسان حق او باطل پہچان نشي کولای فهم لا يفقهون دین پويږي په دې خبرو باندې فقاحت نشته دوی علم نشته اوس په دې خبرو باندې پويږي نه نو دا یو مستقل قانون شو چې کوم خلک زدي خلک ایو مسله باندې خپويږي خپ مطمئن ټیک ته لیکن پلان کې ویل نو په دې وجه زبې بس مخانیس نو دغه زدي خلکو باندې بل تعالی د سه مهر ولګي چې هغه حق منلو توفیق به توچت کی نو دینه بس زدمار کس جوړ شي مخکې چې کوم دي که مسائل حمار ولا مضمون تر شوی دي چې دوی کس نه بیا خار جوړ ځان چې خار په لار کې برابر شي یو طرف ته بیا نه زی کوک شي او چپس دغه شانتا کا سم بيخي د حق بلار کې کوک شي او بس د حق مخنسي او سم کار تر سره کیږي دي خلکو ته بیا په معاشره کې علماء سو ویل کیږي واذا رايتهم هر کله تعین دی لرا تعجبك اجسامهم حیران بګی تا لرا جسمونه ددوی داخل د دین دشمنان چې کله ویني خيسته غړ جسمونه وي غړي باړای وي او د سیمه شان شوکت به ځان برابر کړي رسمي میکاپونه به کړي ځان به توله کړي ته به چې دا غټ کار سړی او دا به سړی نه دا بر اسلام دشمنی دا به ظاهر ډیکوري بس ويقول تسمع لقولهم او کته او يقول کدی وینا کوي تسمع نو تبع اور لقولهم وینا غان دوی كأنهم گویا دوی خشب لرګی دي مسنده ودرولې شوی دي يحسبون او ګمان کوي دوی کل صيحه عليهم هر پیری د عذاب راتللو بدوی باندې هم العدو د دشمنان دي فاحذرهم د دې دشمنانو نه ځان بچ کړي منافقینو نه ځان بچ کړي چالاک خلق دي خطرناک خلق دي مسلمانان نه دي قاتلهم الله الذي هلاكي ان يؤفكون شرط دی اړول کیږي